زمانہ شکری دی وکړه زمانہ شکری دی وکړه الله یادون کې والا دا د الله شکر گزار دی الله په خوشاليږي زما بنده نعمت استعمال کو وی الحمدلله وست جمعه په خطبه کې دا حدیث مخې راغی یو سړی د جمعه په ورځ باندې د جمعې منځو کې او بیا خپل کاروبار او دفتر او دکان کلاو کی او دا سړی څه سوال کوي نو الله یې قبلوي او د ده د رزق بدله خدای پاک په اویا چنده باندې نور هم زیات کی اویا چنده یو په سحر کې د وخته پاسېدل یو په سحر کې نو د کېدل یو په مازدیګر کې نو د کېدل یو د غرمې دا دعاګانې یو د جمعې په ورځ باندې چې د جمعې مانځل نه وروسته لاړ شي خپل دکان ته او دا دعا ووایي خدای پر د دکان د به نیستي ختم کړي د کور نه به نیستي ختم کړي یو سړی مولوي صاحب کروڑونه مې بندي کړي دي خو د سحر نه ماښامه پورې کله 100 روپۍ او کله 1.5 روپۍ دا زما خرج وشي او د 100 روپو به څه بچت او څه به وي لیکن دا د چې د ټولو نه لویه فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به ها ویزه سحر راشم په دې دکان کې ناسه ماښامه پورې ایله بیله چرته 50 روپۍ یا 100 روپۍ ما 1 کروڑ روپۍ بندي کړي دي نو د دې نه به زه څنګه خلاصېږم د دې نه به څنګه خلاصېږم وی چې الله پاک یو پهله نبی علیہ السلام جمعه ته راغی خلق ناسو په حلقه کې نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو تاسو ولې ناست یې ویره موږ د الله د شکر ګزارۍ دپاره ناست یو چې الله موږ له توفیق راکړی دی الله توفیق راکړی دی او موږ د الله په کور کې ناست یو د الله لویي او پاکي او بړایي بیانوو نو نبی علیہ السلام فرمایل تاسو د په خدای باندې قسم وي تاسو د دې لپاره ناست یې نو یې فرمایل او چې موږ دې لپاره ناست یو زموږ د الله په ذات باندې قسم وي نو نبی علیہ السلام فرمایل چې ما تاسو له د دې لپاره قسم نه دی درکړی چې زما په تاسو باندې څه بې اعتباري ده اما انی لم استحلفکم ما په تاسو باندې تهمت یا د شک په وجه باندې قسم نه دی درکړی لیکن وس جبریل علیه السلام راغی او ما له دا خبر راورسو چې په داسې ټولګو باندې الله په خلقي الله په خوشحالېږي زموږ په کورونو کې تعلیم حلقه وي الله په خوشحالېږي دعوت حلقې الله په خوشحالېږي خواښې لګیا ده د خپل انګور نه سبق وایي الله په خوشحالېږي انګور لګیا ده د خپل خواښې نه سبق وایي الله په خوشحالېږي په کور کې ماشومان را جمع شوي دي او هغوی چې کوم دی نو په کور کې ماشومان را جمع شوي هغوی سبق وایي الله پرې خوشحالېږي عبدالله انا لله جی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آغا بچا سر ملو شو نو ورته وفرمایل هلکه راځه چې لږ صحت کینو او دا په خپل الله باندې ایمان راوړو لږ صحت کینو په خپل الله باندې ایمان راوړو هغه سړي
له غصه وراغله هغه ولې موږ د لږ ساعت مسلمانان یو موږ خو د ټول عمر مسلمانان یو د ټول عمر مسلمانان او د لږ ساعت به څه ایمان نؤمن بربنا ساعه دا سړی لاړ نبی علیہ السلام ته رپورټ وکړو وی عبدالله ابن رواحه دې وسوسه راغله چې لږ ساعت کینو د ایمان مجلس ولګو د ایمان حلقه ولګو په الله ایمان راوړو موږ پښتو کې وایو راځي چې دا ایمانونه تازه کو ایمانونه تازه کو نبی علیہ السلام فرمایي الله دې په ابن رواحه باندې رحم وکړي د داسې مجلسونه خوښ وي یعنی په کوم کور کې د تعلیم مجلس ولګي دا ذکر اذکار دعاګانو مجلس ولګي په کوم کور کې د تعلیم حلقه ولګي د دعوت حلقه ولګي د ذکر سیکھنا سکھانا داغه حلقه ولګي الله په خوشحالي الله فخر کوي تباهي بها الملائکه و ملائکو باندې الله فخر کوي زما بندانو ته ګورئ تاسو چې انسان ما پیدا کړی موږ انسان پیدا کو وس هغه انسان ته ګوره وس ناستې او زما ذکر او دعاګانې او قبر آخرت فکر او زما لویي او بړایي او دا بیانوي وی دا الله ملائکې ګرځي هغه داسې مجلسونه تلاش کوي چې په کومو مجلسونو کې د الله لویي او پاکي او بړایي بیانېږي دا ملائکې یو بل ته آواز وکړي هلمو راځئ الګ ملائکو را جمع شو تاسو د کوم ځای انتظار کو کوم ځای کتو هغه دا دی بیا ملائکې را جمع شي او دومره را جمع شي چې د اسمانونو پورې نو الله ته تپوس کوي ما یقول عبادی زما دا بندیان را جمع شوي دي دا زنانه را جمع شوي دي دوی څه وایي ملائکې ورته وایي الله یسبحونک دوی ستا پاکي بیانوي الله ډېر لوی دی الله دا هر څه پیدا کړي دي الله په هر شي باندې علیم دی د هر شي خزانه د الله سره دي د هر شي قبضه د الله سره ده کیږي هغه څه چې الله غواړي د الله لوی ده د الله پاکي ده نو الله ته تپوس کې دې خلکو زه لیدلی یم زما د لوی او پاکي بړایي بیانوي الله وی ته خو یې نه لیدلی نو که دوی ما وویني نبی علیہ السلام فرمایي چې الله دا ملائکو ته وفرمایل چې الله چې ته یې ولیدې بیا خو به نور هم زور کوي په عباداتو کې او په نیکو کې او مخکې کېږي واو بیا د جنت تپوس وي بیا د جهنم تپوس وي بیا په آخر کې الله پاک فرمایي اے ملائکو تاسو گواه شئ ما دا خپل بندیان وبخل زما خپل را جمع شوي دي زما د رضا د پاره را جمع شوي دي قد غفرت لهم تاسو گواه شئ چې ما د دوی بخښنه وکړه یو دویم دا دی چې تاسو گواه شئ چې دوی څه غواړي زه به ورله ورکړم دریم دا دی چې تاسو گواه شئ چې د څه نه پناه غواړي زه به ورله پناه ورکړم وایي ملایکې به ورته وایي چې الله یو سړی خو بل هم ناسو هغه دې بیان له نه و راغلی هغه په خپل کار راغلی یا به چا سره یې کار و نبی علیه السلام وفرمایل هم القوم دا هغه خلق دی
د دوی خواله چې څوک راغلی دی هغه تشه جوړی واپس نه دی تللی. کوم کور کې خلک راجمع شي مختلف ډولونو نه، مختلف رنګونو او د ژبو خلک، د مختلفو پیشو خلک خو راجمع شي او دوی د الله یاد کوي، دا د الله او صرف د الله د رضا دپاره. زمونږ د دې تبلیغ په دې کې مونږ د چا نه څه غواړو نه، هلکه تعلیم وشو، بیان وشو، مشوره وشوه، ماشاءالله ګش وشوه، جومات کې ناستې خبره وشوه، ماسوتن خبره وشوه، سهار د ګش اداب بیان شو، کور کې اعمال کیږي. مونږ په دې محنتونو د مخلوق نه هیڅ څه نه غواړو چې ځان له دې نمبرې جوړوو، خو مونږ وایو زمونږ الله پرې خوشحاله شي. د اسمان نه یو اواز کوونکی اواز وکړي چې پاسه ستاسو ټول ګناهونه په نیکو باندې بدل کړی شو. دا زمونږ یو ډېر مبارک لوی محنت دی، ډېر لوی محنت. په دې محنت باندې ملایکې راکوزېږي د اسمانونو نه، او په دې محنت کې وی یو سړی وی چې زه الله ته څومره نږدې یم، نو چې یو سړی په دې مجلسونو څومره مین وي، د باندې تعلیم د تنګۍ نه، بیان تنګۍ نه، د دین خبره تنګۍ نه، وی تاسو پوه شئ چې دا سړی په الله باندې مین دی. बिजली का मसला यार, पानी नींद आती है, रात को सोया नहीं ना, दिन को तो आप सोए गए थे, मैं नहीं सोया जी. بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تاسو په دې جنت په دې باغچو تیریږئ نو خسر وکئ. چاوي د الله رسول د جنت د باغچو سر دے څنګه سر د جنت باغچې څه ته وایي؟ نبی علیہ السلام فرمایل حلق الذکر، کم ځای کې چې د ذکر حلقې لګېدلې وي هم دقه د جنت باغچې دي، هم دقه د جنت باغچې دي. په داسې مجلسونو باندې د الله رحمتونه راورېږي، سکینه پې راورېږي. الله د داسې مجلسونو په خپل مجلس کې الله د هغوی ذکر کوي، ذکر یې کوي. وایي چې موسی علیه السلام الله ته وفرمایل ای الله ما ته یو وظیفه وښیه چې ځان لی کوم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا اله الا الله وایا. اللہ پاک ورته وفرمایل اے موسی لا الہ الا اللہ وایا. موسی علیہ السلام وی الله دا ټول خلق وای، زه خاص وظیفه غواړم. نو نبی الله پاک موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زه خو خاصه وظیفه غواړم. الله پاک ورته وفرمایل چې ته خاصه وظیفه غواړې نو دا وایه چې لا اله الا الله. زه خاصه وظیفه غواړم. وی موسی علیہ السلام بیا وی اريد شیئا تخصني به، زه خو داسې وظیفه غواړم چې زما سره پکې بل څوک شریک نه وي. نو الله پاک وفرمایل اے موسی که اوه اسمانونه اوه ځمکې په یوه تله کې کېدې او لا اله الا الله په بله تله کې، نو مالت بهم لا اله الا الله. د لا اله الا الله تله به تدرنه شي. دا بهترین ذکر سبحان الله الحمدلله او بهترین دا اللہ پاک حفاظت لا الہ الا اللہ.
وی اللہ پاک ورته وفرمایل ای د موسی مورې که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې په یوه تله کې کېږدي او لا اله الا الله په بله تله کې نو د لا اله الا الله تله به ترې درنه وي دا تله به ترې درنه وي ولې د لا اله الا الله د الله نوم دی نه د دې سره څوک برابرېدی شي او نه د دې نه څوک زیات درنېدی شي نبی علیہ السلام فرمایي تاسو لا اله الا الله ډېر ډېر وایه په دې باندې ستاسو ایمان تازه کېږي نبی علیہ السلام یو پیره ناست وی فرمایل تاسو ابل دې په لوګورو ځکه ناشنا سړی خو نشته کافر و مرتد و څوک و څوک چاوی د الله رسول الله هیڅوک نشته نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو کې نن څوک ناشنا خو نشته یهودي عیسائی وغیره وی نشته نبی علیہ السلام وفرمایل دروازې بندې کړئ مونږ دروازې بندې کړې نبی علیہ السلام وفرمایل لاسونه پورته کړئ او ووایه لا اله الا الله مونږ لاسونه پورته کړه او لږ صحت مونږ د دې کلمې ذکر وکړو لا اله الا الله بیا نبی علیہ السلام وفرمایل الحمدلله خدایا موږ له داسې لویه کلمه راکړې ده چې په دې کلمې دې زموږ سره وعده کړې ده د جنت او ته خو د وعدې خلاف نه کوې بیا یې چې څومره خلک ناست وو هغوی ته ووایي چې تاسو مبارک شئ الله ستاسو ټول ګناهونه معاف کړو سړي ځان له کمرئ تسبیح ورسره یې ناست لا اله الا الله لا اله الا الله دا د بنګلادیش هغه زنانه جومات تلې دومره ورته وکړې ده مستوراتو جومات وي دا زموږ زنانه د پلانکي خاوند دې راشي ملاقات دې وکړي هغه سړی راغی ملاقات له نو دې ښځې ورته وویل چې یه سړیه که زه مړه شم نو زما جنازه به پاکستان ته نه وړې زما جنازه دلته وکړه او دویم زما ته به زما لور ډېر یادېږي نو ورته ووایه چې د جنت په دروازه به زه ستاسو استقبال کوم او شفاعت سفارش به کوم ما ته خپل زامن ډېر یادېږي خو ورته ووایه چې زه به په جنت په دروازه باندې ستاسو سفارش کوم د الله په دربار کې او تاسو به جنت ته دننه کوم لا اله الا الله دا دوه درې خبرې هغې ښځې وکړې نو په دې کې په جومات کې بانګ شروع شو دې ښځې خپل خاوند ته وي چې د بانګ دا جواب نه ورکوو وی ولې نه ورکوو ښځې خاوند دواړه د بانګ جواب ورکول شروع شو خو چې دې ټکي ته راورسېد اشهد ان لا اله الا الله او زنانه سا ورکړو دا ګوته یې داسې نیولې وه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د هم ورته د مخ د زنکدن په وخت کې کلمه نصیب شوه او هم یې بچو او زامنو ته خبر راولېږله چې یاره زه به ستاسو شفاعت کومه دا الله موږ له ډېره لویه کلمه راکړې ده دا کلمه د قیامت ته پورې آخري انسان ته ورسېږي الله موږ له مونځ راکړی دی و یو سړی په یخنۍ کې اودس وکړي د ده د اودس د آخري ساس کې د وچېدو نه مخکې د ده ټول ګناهونه معاف شوي وي ټول ګناهونه
سلیمان علیہ السلام څومره ډېرې نیکۍ کړې دي، لیکن الله پاک ورته فرمایي وَأَمُرْ أَهْلَكَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل علیہ السلام بخپل بچو د لمانځه حکم کو. د هغه یوه قرباني په قرآن کې یعنې بغیر د ذکر د ذبح نه باقي د اسماعیل علیہ السلام دعوت په دې باندې یادېږي چې هغه به خپل بچو ته او ښځې ته د نیکې خبره وره. کان یأمر اهله بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. بیا یعنی د الله خبره، د الله لویي، د الله پاکي، د الله بړایي بیانولو. مونځ الله ته ورنږدې کېدل دي. هر یو پیغمبر وایي چې ما ته د مانځه حکم شوی دی. اقم الصلاة لذکری. موسی علیہ السلام ته حکم دی زما د یادولو دپاره مونځ کوه. عیسی علیہ السلام ته پخپله فرمایي واوصانی بالصلاة. زما الله ما ته د مانځه حکم کړی دی. موسی علیہ السلام په خپل قوم باندې د 50 کالو پورې د مانځه محنت کړی دی. د 50 کالو پورې په مانځه باندې د الله د خزانو نه اخیستل. زکریا علیہ السلام زوی نشته، الله ته پاسې پټ ای الله د خپل خزانو نه ماله بچی، اما بچی ته ضرورت شته. پټک ورته بچی هم ملاو شو، زیر ورته هم ملاو شو، زیر او نوم ورله هم کېښودی شو. یا چې د هغه نوم داسې نوم ولږدو چې دا نوم مونږه پټ کړی او دا نوم د بل چا نه دی. لم نجعل له من قبل سمیا. 100% خلق مانځګزاره شي، ښکلي مانځګزار. اشراق مونځ کوي، وایي دا سړی که جهنم ته راشي د جهنم اور به یې نشي سوځولی. ساخ مونځ کوي، وایي دومره رزق به وله الله ورکړي، چېرته به دوی د رزق پریشانه کېږي نه. ساخ مونځ کوي، د جنت کې یوه دروازه ده، هغې ته ویلی شي صلات باب الضحا. د دغه دروازې نه به آواز کېږي ساخ کوونکي والا، ساخ مانځه کوونکي والا کوم یو دي رامخکې شئ او په دې دروازه باندې جنت ته ځئ، په دې دروازه جنت ته ځئ. سحر مونځ راغی جنتي دی، مازدیګر مانځه راغی جنتي دی. 5 واړو مونځونو راغی دله د ایمان د ګټې زیری ورکړه. ماسپښین مانځه نه مخکې 4 رکعاته نفل وکړو، نو ده ته په هر دا داسې دی لکه دی چې تهجد وکړي، د شپې تهجد وکړي. نو مونږ ښکلې مانځه واله شو. د 2 کالو ماشومې په مانځه نه پوهېږي، خو په مانځه کته شي او دعا وکړو مونږ دپاره، بچو دپاره، ځان دپاره. دارنګې چې کوم دی نو زده کړه، سر کې سپین ولګي، ګیره کې سپین ولګي، سړی بوډا بوډۍ دي او الف ب زده کوي. نو یو خو خاتمه په ایمان باندې وي، بل چې د مري شهید به مري، بل چې د زده کېدو زیره ورځینو په یو قدم 200 نیکۍ دي په یو قدم باندې. ان مات شهیدا. یو سړی د زده کړه کې مړ شه، قرآن یې شروع کړو، دله مرګ راغی، دی سیده جنتي دی. عالم شه د قیامت په ورځې به ورته وویلېږي جنت په دروازه ودرېږه چې څوک خوښي ځان سره جنت ته بوځه. څوک دې خوښي. الله مونږ له یو ډېر لوی دین راکړی دی. یو ښځه راغله، وی د خدای رسوله دا ډېرې وظیفې نشم کولی، نه د قرآن وظیفې او نه مې سبق شته، نه تعلیم شته او نه څه ویلی شم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ته خو سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر 10 پیرې، استغفر الله دا پکې 100 پیرې وایه، الله به ستا ټول ګناهونه معاف کړي. د سمندر د زر نه زیات ولې نه وي،
د سمندر د زګ نه زیات. دارنګه موږ د هر مسلمان قدر کولو والا جوړ شو. بل مسلمان ځان ته هر یو مسلمان موږ ته د ځان نه دروند ښکاري. که ګناهګار یو دا زمونږ ګناهګار یو، دا زمونږ غلطي ده، زمونږ داسې ده. دا بل مسلمان خو نیک دی، دا خو پروس کړی حج کړی دی عمره کړې ده، دا سړی نیک دی. دی د سحر مانځه راځي، دا سړی نیک دی. یو سړی په یو مانځه کې وویني هغه له د هغه د نیکۍ ګواهي ورکړه. په یو مانځه کې ځکه وایي د سحر مونځ د چا نه پاتې شو دا دوزخي دی، مازدیګر مونځ دې پاتې شو دا دوزخي ده. نو مور یې په خپله باندې مونځ نه کوي، په بچو باندې به څه مونځ وکړي. دې وجې نه وایي زمونږ زنادن دینداره شي، زمونږ کور کې نارینه دینداره شي. یو پیره الحمد، درې پیره قل هو په یو کس ویل غواړي. آخري 3 سورتونه 3 پیرې سهار او ماښام ویل، وایي په دې باندې چې څه سوال کوي خدای پاک به وله ورکړي. او دا اوس یو حدیث ما ولیده، سړی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دا حدیث یو پیره د خوب نه مخکې وایي. نو الله پاک فرمایي سړیه زه به ستا دا نیستي وشلومه، نیستي وشلو. د کور په دروازه باندې قل هو، وایي د دې کور نه به نیستي الله پاک ختم کړي. په کور کې ذکر اذکار فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه، په کورونو کې د الله لوی او پاکي او بړایي بیانول. بیا د تبلیغ په محنت کې یو خبره، د اکرام مسلم د بهترین اخلاق د خدای د رضا دپاره زمونږ څوک دشمن نشته. زمونږ هر یو د ځان نه ښه ګڼو، غلطي وشوه مونږ ترې معافي غواړو. ټیک ده غلطي به د هغوی، خو معافي به ترې مونږ غواړو. وایي کومه زنانه چې د خپل خاوند نه معافي وغواړي، د دې خاوند د دې زنانه مخکیني ټول ګناهونه الله معاف کړي. او یو پیره ما سکول کې وویم کوم ماشوم چې لاړ شي او خپله مور په تندي باندې ښکله کړي، وایي د دې بچي مخکیني ټول ګناهونه معاف. یو ماشوم لاړ ډېر تیز دی، هغه مور به یې ښکله کړي، بیا سهار راغی وی یاره ورغلم پې اول د مور خوالم ولېږه چې دا جنت وګټم بیا به ګورم. او یاره 3 پیرې نه چې سمه مې ښکل کړه، بیا هغه مور راټینګه کړه چې هلکه څه چل دی، رښتیا ووایه. وایي نن زموږ استاد موږ ته ویلي دي چا چې خپله امي په تندي باندې ښکل کړه د ده ګناهونه به الله پاک ټول معاف کړي، ټول معاف کړي. دارنګې چا د بل مسلمان سره لاس میلاو کو، د جدا کولو نه مخکې د دواړو ګناهونه معاف. مسلمان ته بالښت ټیل وهو، د ده مخکیني ټول ګناهونه معاف، بالښت یې ورته ټیل وهو. مسلمان د مسلمان ملاقات له روان دی، دی په رحمت کې ډوب روان دی. دارنګې هر یو عمل چې مونږ کوو د الله د رضا دپاره. دې کې نمبر یې جوړول نه چې خلک راته ښه ووایي، مخلوق راته ښه ووایي، خالص د الله د رضا دپاره مونږ عمل کوو. دا صفتونه به مونږ کې راشي. دې صفتونو دپاره د الله په لاره کې وتل دي، دا محنت زده کول دي. دا 3 ورځې د الله په لاره کې 6 نمبرې مسلسل 3 ورځې هغه زوتېږي. 6 نمبرې د کلمې خبره، د ایمان خبره، د مانځه د اعمالو خبره. کور ته مونږ جماعت راولو، زمونږ په کور کې روزانه د الله او د رسول خبره کیږي، زمونږ په کور کې ختمونه کیږي، تهجد، تلاوت، اشراق، صاف مونځ کیږي. په دې به زمونږ الله څومره خوشحالیږي. په کور کې عملونه کیږي، بچي دینداره وي، بچي به مانګزاره وي، بچي به نیکوکاره وي، په کور کې به اتفاق محبت وي. وایي د خواښې انګور 2 منټه په یو بل کې خبرې واوري، دې کور ته د الله راغلې روزي واپس شي.
راغلی روزي په کور کې وی لیلة القدر د قیامت پورې پټ شوی دی لیلة القدر د قیامت پورې پټ شوی دی او د هغې وجه هم دا ده چې یاره 2 کسانو شر شو نبی علیه السلام وفرمایل د 2 کسانو په یو بل کې په شر باندې الله پاک راغلی چې کوم دغه هغه واپس د لیلة القدر خبر راغلی و نبی علیه السلام وفرمایل قلم کاغذ راوړئ چې تاسو ته زه ولیکم لیکن هغه واپس شو د خدای د رضا دپاره معاف کول وی دا په اختر کې په وړوکي اختر کې الله 25 کروڑ 20 لاکھ کسان بخي لیکن د مور او پلار نافرمانه الله نه بخي کومه زنانه چې د خاوند ته خفه وي د دې هیڅ عمل د الله په دربار کې نه قبلېږي په کوم کور کې کوم حسد او بغض کینو والا وي دا الله پاک نه بخي حسد کینه او بغض والا دا الله پاک نه بخي خپلوانو سره خپلولي نه کوي دا الله پاک نه بخي نو دا یو سړی ووایي چې زما عمر دې زیات شي دی د خپلوانو سره خپلولي کوي الله ته بهترین قدم هغه دی چې سړی د خپلوانو کره روان وي د خپل محرم کره روان وي د خپل رشته دار کره محرم او خور ده ترور ده او خورزه ده ویره ده د هغه کره دی روان دی دا محرم دی د هغه خیال ساتي د خدای د رضا دپاره وی دا قدم الله ته ډېر زیات خوږ دی یو هغه قدم چې فرض مانځله سړی راپاسي او د فرض مانځه تیاری کوي دا قدمونه الله ته ډېر خواږه دي دا صفات زموږ او ستاسو په ژوند کې راشي بل پیغمبر راتلو والا نشته د نبی علیه السلام د ختم نبوت په صدقه باندې دا محنت زموږ او ستاسو د نارینهو په زنانو په ذمه باندې دی مبارکي راکړئ عالمه د تهمتونو سره یار قبول کړم مونږ ته الله ته ښه معلومه و چې دوی روټه کې هم نه ورځي مولیان دوی نه دي عالمان دوی نه دي مفسران دوی نه دي شیخ الحدیث او قطبان او ابدال او دا دوی نه دي او الله ته ښه معلومه ده چې دا 15مه صدۍ کې به راځي خلک به لیکن الله زمونږ انتخاب وکړو الله مونږ د دې مبارک محنت دپاره غوره کړو پیغمبر ته اعلان وکړه دا زما لار ده خلک الله طرف ته رابلمه خلک الله طرف ته رابلمه یو جوړه مسلمانه شوي وه په انګلینډ کې نو دلته راغله راوین ته په راوین کې چې هغه جوړه راغله نو هغه ښځه به په مخه بېهوشه کېدله چې کله به یې ماشوم ولیده نو بېهوشه به شوه چا تپوس وکړو بیبي ته ولې بېهوشه کېږي څه چل دی او خاص کر چې وړوکی ماشوم د غېږې وویني نو هغې وی زه چې مسلمانه شومه زما په هغې کې د 6 میاشتو ماشوم بچی و نو هلته ما ته خلکو وویل چې یاره پاکستان کې په تبلیغ کې ماشوم په جومات کې نه پرېږدي نو یا د بنو یا د کوهاټ به څوک وو هغوی مونږ ته وی چې ستاسو ماشوم ستاسو د راتلو پورې به مونږ ساتو او تاسو ښه په قلاره چیله ولګوئ او بیا راځئ وی مونږ چیلې له راغلي خو ما د 6 میاشتو ماشوم بچی هلته پرېښودی دی وی زه چې پردی ماشوم وینم ما ته خپل ماشوم رایاد شي دی چې واپس تللی دي نو هغه ټوله محله الله د دغه ماشوم په ژړا مسلمانه کړې ده ثابته محله په دغه محله کې هېڅوک بغیر کلمې نه دی پاتې شوی مخکې پکې مسلمانه یوه کډه وه خو یو ماشوم وژړله الله پاک ثابت محلې ته اسلام نصیب کړ دا زمونږ او ستاسو یو محنت دی زمونږ به قرباني وي حاجرې بیبي ژړا وکړه خاوند یې پاتې شه او وړوکي ماشوم ته په شر بیابان کې کېناستله او د الله پاک
یعنی په هغه تکلیف باندې صبر وکړو صبر وکړو او دې غونډۍ ته وخته صفا او مروه او صفا او مروه او صفا او مروه اووه چکره یې ولګول اووه چکره او په اووم چکر باندې دا بیا د وړوکي خواله راغلې ده او د ماشوم د پوندونو د اوبو چینه جاري شوې ده وی هغه د بیبي قدمونه وو د خاوند جدایي وه د ماشوم تکلیف وو د بیبي لوږه تنده وه لیکن الله له دومره رحم ورغی چې د هغه بچي د قدمونو نه الله تر قیامته پورې د زمزم صفا اوبه راوویستې زمزم لما شرب له چې د کوم حاجت دپاره سړی څښي هغه حاجت یې پوره کېږي د چا بیماري وي څه قسمه زمزم اوبه په لاس کې راواخلي خدایه دا بیماري زما نه ختمه کړي د چا بچي صالحه نه وي زمزم اوبه په لاس کې راواخلي دعا پې وکړي خدایه د دې اوبو په صدقې زما بچي صالحه دیندار نیکوکاره کړي او زنانه دینداره نه ده خدایه د دې اوبو په برکت باندې زما زنانه صالحه دینداره نیکوکاره او فرمانبرداره کړي د خپل دعا کول د خپل بچو دپاره ځان دپاره او دا آخره زمانه ده په دې زمانه کې چې کوم دی وي ماښام به سړی مسلمان وي سهار چې پاسې نو دی به کافر وي د به ایمان بېللی وي نو دومره قدر درخواست دی یو خو چې دا د تبلیغ اعمال زمون په کورونو کې چالو شي هر کور کې تعلیم هر کور کې شرعي پرده په هر کور کې 100% ماشومان مانګوزاره په هر کور کې داسې څوک نه وي چې د هغې سړی د الله په لاره کې نه ایتلی نارینه د الله په لاره کې زنانه د الله په لاره کې او په کورونو کې ماشومان هغوی سبقونه په مدرسو کې سبقونه دعاګانې نو د دې وړو نیکۍ قبلیږي زموږ ستاسو کورونه په دې مبارک محنت باندې آباد شي دې لپاره دغه جماعتونو نقل و حرکت دی ماشاءالله دغه جماعتونو نقل و حرکت دی زنانو جماعتونو لاړ شي هغوی په علاقو کې محنت وکړي او دومره ښځې ماشاءالله نارینه زنانه هغه د الله په لاره کې وتونکي والا جوړ شي د الله په لاره کې اوس د بیت الله بنیاد ایښودی شوی خو دا ملایکو ایښودی دی لیکن د بیت الله په بنیاد کې د حاجرې ابۍ وینه پرته ده د اسماعیل علیه السلام وینه پرته ده د حاجرې ابۍ د جدایۍ داستان پکې پروت دی د خاوند نه جدا به دې څومره جوړلی وي موږ خپل نارینه د الله په لاره کې کال 4 میاشتو له 4 میاشتو له ولیږو دا زنانه عجزه په کور کې به وي او دې ته به تکلیف وي لوږه تنده وي د بیمارۍ مسله وي د پیسو مسله وي عجزه د صابون چکې ته حیا نه وي لیکن الله له به څومره رحم ورشي کله کله به د دې سترګې د اوښ کوډه کې شي او دا به د بچو نه خپل اوښکې پټې کړي او ډېره به وژاړي چې خدایه زما خاوند خو ستا په لاره کې ګرځي او زما په کور کې لوږه ده او تنده ده او بیماري ده خدایه ته د دې بیمارۍ نه موږ له نجات راکړي یو زنانه خاوند د خدای په لاره کې تللی خو ښځې ته یې ویلي چې په دې ته به د کوره بهر ته نه وځي وایي د دې ښځې خاوند سخت شو د پلار یې سخت شو نو چې سخت شو د وخته نبي نه تپوس وکړو چې زما خاوند ما ته ویلي د کوره به نه وځي څه چل وکړمه نو هغه ته چې کوم دی نو د وخت نبي ورته وي ټیک ده د خاوند دې ومنه وایي هغه پلار یې مړ شه دا بیا رانړه ښځو ورته وویل خلکو چې ته راشه پلار دې مړ دی آخري دفن وکړه دیدار یې وکړه وي دا بیا رانړه درېیمه پیره باندې د دې چې کوم دی نو آخري لاسنیوه به وه چا به ورته ویلي ته لاړه شه هلته کې
هغه وی نشم تللی اوس مخکې نه یم تللی اوس د سره نه ځم وایي د خاوند د پلار یې کفن او دفن او لاسنیوه هر څه وشوه دا ډاکټر صاحب د الله پاک د لارې نه راغی دا سړی د الله پاک د لارې نه راغی دا ښځې د خاوند د الله د لارې نه راغی وی دې ښځې دې خاوند نبي علیه السلام ته قصه وکړه چې زما خاوند زما خر بیمار و زما ښځه لا نړه بیا مړ شه زما ښځه لا نړه لاسنیوه بیا مې ښځه لا نړه نبي علیه السلام ورته وفرمایل د دې په نتلو باندې الله د هغې د پلار مغفرت وکړ د پلار یې الله پاک مغفرت وکړو دا زموږ او ستاسو نقل و حرکت کې ښځه خاوند دینداره شو الله به یې په کور کې بچي حافظان قاریان علیمان داعیان متقیان مخلصان نیکان کې دا خو د مور پلار دعا وي هغه ورته راورسېږي تر کومې پورې چې مور او پلار دینداره نه وي بچي دینداره کېدی نه شي دې دپاره زموږ دا درخواست دی ماشاءالله یو خو خپل کورونو ته جوماتونه راغواړو یاره هر منګل کې خپل نارینه لیږو چې لاړ شي دویم په ایمرجنسي کې خپل نوم ولیکو چې کله جومات راځي او د جومات ځای نه یا جومات راځي او تقاضی د کور نو زمون کور به هر وخت پیش وي که په نیمه شپه جومات راځي که څه ټایم جومات راځي نو یو په کورونو کې تعلیم کیږي دویم جومات راغواړو دو درې ورځې به زموږ په کورونو کې بیانونه تعلیمونه دعاګانې د دې جنت ماحول به وي نن سهار یو سړي وي مولوي صاحب چې چېرته جومات راځي موږ ته یې رالېږئ حالانکې د هغې په کور کې زنانه و چېرته یوې زنانه سې روزه لګولې ده نو هغې وایي چې داسې ښه غوندې جومات یي یعنې د خواصو جومات یې چې یاره موږ د ښه قدر وکړو او ښه نو ما یې کته د جومات ولې غواړې ستا څه شوق دی هغه وایي قسم په خدای چې جومات راشي او بیا ځي که نه نو کاله پورې زموږ ګاډی چلېږي یو کاله پورې یعنې زموږ په کور کې خوشحالي وي په کور کې دینداري وي په کور کې اتفاق وي په کور کې مونځونه ماشومان مونځونه کوي او زنانه داسې په خدای یقین کې چې نیکان او دیندار یو ځکه د هغوی هغه مونځونه او دا یې لیدلي وي نو یې مولوي صاحب یاره موله خو جومات همیشه رالېږئ مې بس نن نه پس به انشاءالله ستا نوم په مرکز کې ما لیکلی ستا د ټلیفون نمبر مې مې ورکړی وي جومات راځي او که نه راځي خو تا ته به د جومات ثواب میلاویږي نو کورونو ته جوماتونه راغواړو انشاءالله او په کورونو کې د مونځونو د دې خیال ساتو دا اجتماعګانې دي ور د بنګلادیش اجتماع ده دا تربت اجتماع ده دارنګې د سیبی اجتماع ده کراچۍ اجتماع ده لاهور اجتماع ده اسلام آباد اجتماع ده دا د چلاس اجتماع وشوه د لکي مروت اجتماع وشوه یمن جبوتي اجتماع وشوه بهر ملکونو اجتماعګانې کېږي لګیا دي دې اجتماعګانو ته موږ به دلته دعا کوو زموږ زنانه روجې نیسي او ذکر او دعاګانې سوره اخلاص چې خدای دا اجتماعګانې کامیابې کړي نو اوس په ټولو اجتماعګانو کې به زموږ حصه وي زموږ حصه وي او د دې به ستاسو بچي به صالحه وي ستاسو نارینه به دینداره وي کورونو کې به ستاسو د جنت نمونه وي انشاءالله د خپل نارینه لیږو دارنګې شب جمعې له لیږو منګل مشورې له لیږو میاشت کې 3 ورځې دي دا نارینه چې خپله سې روزه لګوي 2 سې روزې په خپله یو سې روزه د کور والو سره نو انشاءالله دې دپاره زموږ د تبلیغ ته تعلیم په برکت باندې چې په علاقه کې یوه زنانه هغه د سې روزې نه پاتې نه شي یو کور داسې نه وي چې په هغې کې تعلیم نه کېږي یو کور داسې نه وي چې په هغې کې چېرته بېلمازه وي زموږ کور همیشه 100% ماندګزاره او بیا د خپل کارګزاري دلته راوړئ نوم اړوملي کړ خو کارګزاري راوړئ چې ماشاءالله زموږ په کور کې 100% ماندګزاره دي
زمون په کور کې د قرآن سورة یاسین ختم کیږي، د کلمې ختم کیږي، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو. وای دا سړی د دعا د پاره 10 پیرې، وظیفې د پاره 300 پیرې او د ختم د پاره 1000 پیرې روزانه وایي. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. کم از کم 300 پیرې، زیات نه زیات 1000 پیرې وی الله بولا که د رشتو مسلې پاکیزه و رشتو انتظام وکړي، که د اولاد مسلې الله بولا دیندار نارینه اولاد ورکړي، که د کور د رزق مسلې خدای پاک بولا پاکیزه رزق ورکړي، که په کور کې نور څه مسله یزدکم قوة الی قوت. وای تاسو چې کله ذکر اذکار دعاګانې کوئ الله به هم د وجود نیستی او رنځ ختم کړي. نو د دې تسبیحاتو په کور کې کوشش کو، تلاوت کوشش کو انشاءالله. او دا معلومو چې نن په مرکز کې منګل مشوره کې کومې تقاضي وچلېدي. نن ماشاءالله بیګا شب جمعه وه، دې شب جمعې نه څو جماعتونه د الله په لاره کې ووتله. دا په دې هفته کې 180 جماعتونه سکم 200 جماعتونه د خدای په لاره کې ووتل. و زمون زنانه خوشحاله شي الحمدلله. 2 رکعاته نفل وکړي چې خدایا زمون دا جماعتونه د الله په لاره کې ووتل، خدای ته یې قبول کړي او دا جماعتونه د ټول عالم دپاره د هدایت ذریعه جوړه کړي. دې دپاره دعاګانې هم کوو انشاءالله. او بیا دلته کې کارګزاري اورو په هر کور کې زمونږ د کور نه دا بېدینه څیزونه بلکل ختم شي. بېدینې چې بلکل ختمه. لکه چې دا څومره وي دا موبایل مونږ له فري کې مونږ پې خبرې کوو. نو موبایل خو فري دی خو دا خبرې فري نه دي. د دې به تپوس کېږي، د دې به الله ستاسو نه تپوس کوي چې تاسو ولې په کور کې داسې خبرې او دا خبرې او تاسو خبرې وکړئ، هلته خبرې څوک بل څوک واوري، نارینه یې واوري، دا خبرې ریکارډ شي، څه شي. مونږ نارینه د الله په لاره کې لیږو انشاءالله، هغه به وخت لګوي، مونږ ته به اجر ملاویږي. یعنې زمونږ د هر کور نه به یو کس د الله پاک په لاره کې وي. زمونږ د صحابه په هر کور کې به وای په احد کې د صحابه په کور جړاګانې وي، کور جړاګانې. لیکن دا دی چې ماشاءالله زنانه مطمئنې، هغه د کور زنانه وایي که ماله څوک لاسنیوي له راځي نو نه دي راځي، ماله که راځئ نو مبارکۍ له راشئ، زما خاوند شهید شوی دی، زما زوی شهید شوی دی. زمونږ څه چې مونږ له راکړي دي الله راکړي دي او دا الله زمونږ نه قرض غواړي، هغې دپاره تاسو خپل تشکیل وکړئ. بیا مو تاسو ته انشاءالله دعا کوو که خیر. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بارک الله یا شیخ. دعا وکړو بیا به تاسو خپل تشکیل وکړئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. الله زموږ دا راتلل، دا تش کېناستل، دا تش اورېدل، دا زموږ دپاره د بخښنې ذریعه وګرځي. الله د زنانه دي عاجزانې دي، تور شوي دي. او دا ستا پیغمبر د زنانو متعلق وایي چې کله نکاح وشي د دوی په سر د عزت تاج په سر کړی شي. زنانه ته د نکاح نه وروسته حج او عمل په 80 چنده باندې وي. زنانه ته روزانه د په هر قدم د احرام اجر، په هر شپه د 36 کروڑ کالو د عبادت اجر ملاویږي. زنانو دعاګانې قبلیږي. دا عجز وي وای دې د هر رګ په عوض باندې د دې ته الله د حج او د عمرې ثواب ورکوي. د زنانو دعا د ملایکو د دعا په شانتې وي. دا عاجزانې وي. وای یوه زنانه د خاوند په کور باندې دې ته څه قسمه تکلیف ورسي، که په ګوته کې غنه قدرې لاړه، یا ګوته یې شیشې ووهله، یا چاقو چوړکۍ ووهله، یا په اور باندې وسوځېده، وی په دې یو تکلیف د دې زنانه مخکیني ټول ګناهونه الله معاف کړي. یوه سخته خبره ورته چا ترخه خبره وکړه، کږه خبره وکړه، وی په دې باندې دې له الله په جنت کې یو محل ورکړي.
دې ته دعا نو مونږ وایو دا له زنانو مجلس دی الله دا زمونږ د ټولو دپاره د بخښنې ذریعه وګرځي دا زنانه عاجزانه دي خدایه د دې بچي صالحه دینداره نیکوکاره فرمانبرداره کړي بچي د سترګو یخوالي کړي د خاوندانو سره مینه محبت پیدا کړي کورونو کې اتفاق اتحاد محبت دینداري نصیب کړي د ژوند خواږه وله ورکړي د مرګ د سختونو حفاظت وکړي پردې پرې واچوي تاړه تحصیلونو هسپتالونو نه حفاظت وکړي حلال اشترا کې د حرامو نه بچ کړي زموږ په کومو کورونو کې بېدینۍ وي خدایه دینداري ورته نصیب کړي زموږ بچي حافظان قاریان عالمان داعیان متقیان مخلصان او نیکان جوړ کړي زموږ په کورونو کې دینداري راولي زموږ کورونه خدایه دا د نبي علیه السلام د مبارکو اعمالو مراکز او مرکزون جوړ کړي څومره اجتماعګانې دي خدایه ته کامیابې کړي څومره جوړونه دي یا څومره هغه په پوره دنیا کې محنت کېږي خدایه ته یې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او هغه کامیاب کړي او زموږ پکې برخه وکړي الله څوک بیماره ته له صحت کامله ورکړي څوک وفات شوي ته یې مغفرت نصیب کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن